الله علیه وسلم شان او مرتبه هغه خو ډیره زیاته اعلی او ارفع وو. خو علامہ کرمانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دو داسې اعلی مرتبه دي چې یو ورته په دنیا کې ملاو او یو ورته ان شاء الله په آخرت کې ملاويږي، چې هغه بل نه نبی ته ملاو نه ولی ته ملاو نه مؤمن مسلمان ته. اولنې مرتبه هغه د معراج په سفرو چې هغه یو نبی ته نه ملاو شوی نه بل چاته. او دویم نمبر پورز د قیامت باندې لواء الحمد هغه جنډا پورز د قیامت باندې چې اولین او آخرین به د هغې صفت کوي او اولین او آخرین آدم علیه السلام و تمام انبیا او بزرگان دین به د هغې جنډې نه لاندې ولیاړي. نبی علیه السلام مبارک شان او مرتبه که وکتلی شي قرآن پاک راواخیستلی شي دویمې سپارې په اوله صفحه الہ العالمین فرمایي محبوبه زه به تا هغې قبلې ته واړوم چې کوم باندې تا رضا وي تا خوښوي. دیشمه سپاره کې الله پاک ورته فرمایي محبوبه زه به تاله دومره څه درکم چې ته پرې راضي شي. د مبارک رضا د مبارک رفعت شان او د مبارک هغه چې الله پاک فرمایي ورفعنا لک ذکرک محبوبه زه به د تا ذکر مونږ پورته کړی دی. جبرائیل علیه السلام مبارک ته فرمایي جبرائیل علیہ السلام تپوس کوي محبوبه تا ته پته شته تا ذکر الله څنګه پورته کړی دی؟ ورته فرمایي چې نشته راته. چې الله فرمایي متا ذکرت معیا په کوم ځای کې چې ما ذکر کیږي د تا ذکر به هم را سره کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذکر وګورئ اذان دی د الله ذکر دی د نبی علیہ السلام ذکر دی د مانځه ته وګورو عباداتو ته وګورو کلمې طیبې ته وګورو په کوم ځای کې چې د الله پاک ذکر دی الته د محبوب پاک ذکر دی. راځئ چې موږ د مبارک په ذکر باندې ځان مشغوله کو د مبارک په درود او سلام باندې ځان ښایسته کو مجالس منعقد کو او کني شو منعقد کالی چې موږ پکې په خپل شرکت وکړو مالی او جانی. الله تعالی موږ تاسو ناراضي شي او دغه خوږ حبیب د الله پاک موږ تاسو ټول کامل شفاعت نصیب کی. امین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.